علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی ویډیو زمونږه د هر قسم حاجت د هر قسم ضرورت په باره کې ده. ډیر ملګری مونږ ته کالو کې یاره قاري صاحب زما څه حاجت دی څه ضرورت دی او پوره کېږي نه ډیر عمر مې چې کوم دی دعاګانې وکړې قاري صاحب څه دعا مې نه قبلېږي ما ته څه عمل وښایه. نو ګوره چې کله دعا نه دی دا دعا د هر یو مسلمان قبلېږي خو په دې کې د الله څه حکمت وي د هغې د وجې د انسان دعا قبوله نه شي په بل ځای کې الله جل شانه هغه دعا چې کوم دی د هغه قبوله کړي خو دې ته پته هم ونه لګي الله ورته د بل ځای نه خوشحالۍ ورکړي خو په دغه غرض په دغه مطلب کې د ده فایده نه وي د ده پکې نقصان وي نو الله جل شانه د هغه په دغه سیس کې چې کوم دی د هغه په حق کې دعا نه قبلوي خو دې خوا د هغه دعا هغه قبوله شي خو ته پته هم ونه لګي. نو ډیر ملګري موږ سره رابطه وکړي یاره قاري صاحب دعاګانې مې نه قبلېږي د ډېر وخت نه کوم نو زه درته یو اسان عمل ښیم دا عمل وکړو بیا الله ته وجاړه. ګوره الله سره به اول تعلق جوړی چې د الله سره تعلق جوړ کو یقینا درته یم لاس اوچتوه د اوچتېدو نه مخکې به د الله جل شانه هر قسم حاجت پوره کوي. نو ډېر بهترین عمل دی 2 رکعاته صرف نفل وکړه 2 رکعاته او په کم ټایم کې چې دا ټول خلک دی ته وګوره کنه څوک یو شانو دی څوک په شرابونو څوک په زناګانو کې او څوک هسې فضولیاتو کې اوده شي تر پاسه په دغه ټایم کې خلک دی ته دغه ټایم کې 2 رکعاته نفل وکړه وی الله پاکه 2 رکعاته نفل کوم صلات حاجت الله اکبر مونږ به وکړي 2 رکعاته د هغې نه بعد به مخکې وروسته درود شریف په منځ کې به ځان له دعا وغواړي وی یا رب کریمه زما دغه حاجت دی دغه ضرورت دی یا رب کریمه دا راله پوره کړه. نو چې کله ستا د الله سره تعلق برابري ته به لاس اوچتې او الله به دعا ستا قبلوي او د ټولو نه بهترین عمل دا یو دی چې الله ته به ودرېږي الله ته به جاړي فریاد به کې خو خیال دې کړی دا ماشوم چې کله پیسې غواړي که نه نو مور ته څونه چغې وایي جاړي په ځمکه مو ته راپرېوځي خپې لتې وخي وایي شابه ماله به پیسې راکېږي نو نه ځم دقه شان به الله جل شانهو ته جاړي وایي یا رب کریمه شابه راکه بس د ماشومانو په شان به ورته وجاړي انشاءالله د الله په حکم سره ورځ دوه پکې نه تر چې ستا هر قسم حاجت یې الله به پوره کړي. او دا ویډیو که دا چا خوښوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام ډېره مهرباني الله م راته خوشحاله او ښاد او آباد ساتئ.